محترم تاسو دا تلاوت اورېدئ په زه بیا ستاسو سره یو څو خبرې کوم. ملك الناس إله الناس من الشر وسواس الخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. محترم تاسو دا تلاوت اورېدو د پی ټی آی په جلسه کې یو کس تلاوت کوي او دومره ګډوډ تلاوت یې کړی چې داسې به یو ماشوم هم داسې تلاوت نه کوي. او دا هغه خلک دی چې کوم ورځ او شپه په علماو پسې غاپي، ورځ او شپه چې کوم دی د علماو بې عزتۍ ته ناست دي، په انټرنیټ باندې د علماو بې عزتي کوي. هغه خلک دی چې چاله خپل منځون نه ورځي، چاله دعای قنوت نه ورځي، چاله چې کوم دی د جنازې مون نه ورځي، همدغه خلک راپاسي د علماو بې عزتي کوي. او نن حال دا دی چې دوی د قرآن پاک هغه آخري صورت چې یو آسان صورت دی هغه هم نه ورځي، هغه هم ګډوډ ویلی دي. نو دا هم د دې خلکو حال دی چې کوم صحیح خلک دی نو انشاءالله هغه به چې کوم دی د دې خلکو نه لرې وي او لرې به ځان ساتي. نو الله رب عزت موږ د غلطو خلکو نه وساتي او الله رب عزت موږ د نیکانو ملګري کړي. وما علینا الا البلاغ.